ملګرو دا مختصر کلیپ تاسو وګورئ کنه دا چیلې د خپل مالک پسې څومره جاړي او په کم انداز جاړي یقین وکئ هغه انداز یې اپنو کړی دی د دې جړه څنګه چې انسانان جاړي دا تاسو وګورئ دا یو مالک دی دا چیلې د راغټ کړی دی ساتلی دی اوس د قربانۍ په دې ورځو کې دی دا خرڅوي په دې سړي باندې نو دا چیلې چې په کم انداز جاړي کنه تاسو ښکاري په دې سایډ باندې یقین وکئ زما د نظر نه چې دا کلیپ تیر شو انتهایی زیات ورته خفه شوم یو څو خبرې مې مخې ته راغلی ذهن ته مې دا یو څو خبرې راغلی چې ګوره دا یو ځناور دی دا پیژني چې ګوره دې سړي زه وړوکی راغټ کړم د زما خدمت وکړو او همدا زما چې دی ملګری دی دا زما مالک دی او اوس چې د هغه نه کله د جدایي وخت راغلو نو د هغې پسې څومره خفګان څومره ژړا چې دی دا کوي زموږ ستاسو په ژوند کې ډېر داسې خلک وي چې د هغې سره به ته به ورسره احسان هم کې ته به د هغې خدمت هم کې ته به د هغې خیال هم ساتې خو یو وخت داسې راشي چې هغه ستا ټول ښه ستا ټول احسانونه دا ستا چې څومره ښېګړې د هغه سره وي هغه به د خپو لاندې کي او بیا به درته وایي چې تا ما سره څه کړي دي خیر نیکي کول چې دي دا ضایع نه ځي دا خو د الله رب العزت سره چې دی دا جمع کیږي د دې بدله الله رب العزت ورکوي خو حدیث کې راځي من لم یشکر الناس لم یشکر الله وایي چا چې د یو انسان د خلکو شکریه ادا نه کړه نو د الله شکر هم نشي ادا کولی نو لہذا د هغې خلکو خیال ساتئ د هغې خلکو شکریه ادا کوئ کم خلک چې تاسو سره نیکي کوي تاسو باندې احسان کوي تاسو سره احسان کوي تاسو خیال ساتي بالخصوص چې تاسو پرورش کوي په دې کې به زه دا یو خبره منشن کم څو ورځې مخکې ما ته یو مشر رنګ وکړو ما ته ویل قاري صاحب د تا سره یو څو خبرې کول غواړم ما ورته ویل خیر شه څه مسله ده ما ته وایي ما سره خپل ورونه چې دي دا لانجې کونجې کوي ما سره چیړ کوي که نه ما ورته ویل ولې وایي اصل کې داسې خبره ده چې وایي ما 30 سال چې دی په سعودي عرب کې مسافري وکړه ما د ورونو ته وګټل هلته کې او ما خپل ځواني چې دی خپل اوقات چې دی دا ما خراب کړل هلته ما مزدوري کوله او د خپل ورونو ته ما را ګټله او راوړله به مې ورته دوی واړه دوی ما را غټ کړه او دوی دپاره کور د دوی کاروبار د دوی ودونه د هر څه ما وکړل اوس چې زه بوډا شوم زما عمر لاړو تیر شو نو همدغه غرونه دی وایي اوس چې دی ما د خپل جایداد نه او د خپل کور نه چې دی وباسي او راته وایي چې په دې کې ستا هېڅ حق نشته دی او لہذا ته چې دی موږ ته دا کور خالي کوو دا هر څه چې دی دا زمونږ دی نو ګورئ د دې ځناور نه به موږ او تاسو سبق زده کړو چې دا سړی د دې خپل ځناور نه چې کله جدا کیږي د باندې څومره تکلیف